د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکش علي وزیر سره د ملګرو په لومړۍ مقدمه کې بری شو. دا هغه مقدمه چې د کال 2020 د دسمبر په 8 په کراچۍ کې د جلسې وروسته د مشرانو په ضد درج کړې شوې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې وو او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته راوستل شوی وو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د 9 پروز میډیا ته تایید وکړو چې علي وزیر د ترهګرۍ په ضد 12 نمبر د کال 2020 په مقدمه کې سره د 12 ملګرو بری کړو. په خبرو کې نوموړي ویل چې عدالت په خپل فیصله کې ویل کوم ثبوتونه چې د پراسیکیوشن یعنی سرکاري وکیل سره وو هغه په معیار پوره نه وو او عدالت ویل چې ناقصه ثبوتونه وړاندې کړی شو او اصل ډیوایسونه نو پیش کړی شوی او ترجمه خو مشکوکه وه ځکه دوی بری کړی شو. په یاد مقدمه کې په 8 اکتوبر دلایل پوره کړی شو او په 22 اکتوبر په کې د فیصلې اورولو لپاره نیټه ټاکل شوی و. خو 3 ورځې وړاندې د پی ټی ایم 2 غړي عدالت ته نو حاضر شوی ځکه نننۍ نیټه پکې ټاکل شوی و. علي وزیر په داسې حال کې بری کړی شو چې د پښتنو وخت په وخت علي وزیر او نور غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره او په کراچۍ کې پرلط خوم کړي وو. ولس د علي وزیر په مقدمه کې په سند صوبه کې د پیپل پارټي په صوبایي حکومت او په اوسنی مرکزی حکومت خوم نیوکه کولې. خو صوبایي او مرکزی حکومت په دغه لړ کې درس پل کړو چې دغه مقدمه په عدالتونو کې روان دي. 2 ورځې په لاهور کې د اسمه جهانگیر کانفرنس کې خو منظور پښتين د علي وزیر په خوشی کولو خبره کړې و. علي وزیر او نور غړو ته چې په کومه مقدمه کې نن فیصله ورول شو دا هغه مقدمه چې د کال 2020 د دسمبر په 8 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په ضد درج کړی شوی و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته راوستل شوی. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیس جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې و چې پکې د منظور پښتين علي وزیر او محسن داوړ هم شامل وو. په مقدمه کې ویل شوی چې دوی د ریاستي ادارو فوج رینجر او پولیس په ضد سپکه د شرط نه ډکه او ناوړه جبه کارولې و. په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی و. خو دغه مقدمه په مخال په هغه پسې په کراچۍ کې 3 نور مقدمه راوستل شوی وي چې پکې وخت په وخت د هغه ضمانتونه منظور کړی شو او په کراچۍ کې ورته وروسته مقدمه کې په 13 دسمبر ضمانت ترلاسه شو. خو دا وخت د نوموړي په ضد د میرانشاه په مقدمه کې د پیښور های کورټ د بنو په رجستري کې اوریدنه روانه ده او د ضمانت په خاصه په 3 اکتوبر اوریدنه شوی. خو عدالت د اوریدنه ځنډول او بل نیټه پکې لعنت ورکړی شوی. علي وزیر د کال 2020 راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د جنوبي وزیر